پختون قصه مې درته کړې وه خضر علیه السلام سره ملاقات وکړ وی څوک یې وی زه خضر یم ډېر غریب یم واړه واړه بچي مې دي لکه دعا وکړه چې الله مې مالدار ورته وی زه یو تیږه راواله هغې باندې دا ګوته ووهم الله به یې سره زر کړي هغې صحیح ده یو تیږه یې راواغسته او ګوته یې پې وواله سره زر شو هلکه وی دا خو سم چل دی ورته وی صاحب ډېر غریب یم دا لږ سره زر دي دا خو به ختم شي او تا به زه چېرته پیدا کوم لکه غټه به راوالم صحیح ده زه غټه راوالم یو غټه تیږه یې راواغسته هغه ورته د سرو زرو یاره ویل یو کار وکړه او بچي مې ډېر دي او خرچه مې هم ډېره ده دا تیږو باندې کار نه کېږي دغه وړه غونډۍ نه ده په دې لکه ګوتې ووهه دی به منې سختې روپۍ خوښې دي پښتنو هغه ورته د سرو زرو کړ یاره ویلې دا غونډۍ خو ډېره کمه ده او خرچه مې ډېره ده او بچي مې ډېر دي دې غر باندې ګوته ووهه نو چې هغه سره زر شوه که نه ویلې بس ته ویلې یاره بس ګزاره به وکړو چې روان شه غاګ یې ورپسې وکړه ویلې صاحب ودرېږه وی دنیا چې هر څومره ډېره یو تیار ورته کښېنې خو ختمېږي مړه وی یو کار وکړه وی څه کار وی ستا خواصې هم لس ګوتې دي څه پکې وی دا یوه ګوته به درنه پرېږدم او راسره به یې جب کې کله مې چې پیسو ته ضرورت وي و هم به یاره ویلې پښتنو تاسو سره نه کېږي